السلام علیکم. زما نامه ډاکټر طاهر ده او زه د ماشومانو سپیشلیست یم. موسم د یخنۍ شروع شوی دی او د موسم کې ماشومانو ته تبه ډیره راځي. د هغې یو غټ کمپلیکیشن کوم چې ماشومانو کې کیږي او خاص کر 5 میاشتو نه والا 15 کالو 6 کالو ماشومانو ته کیږي، نو هغه تبې سره جټکه ده. وړوکو ماشومانو ته تبې سره جټکه راتلی شي که موږ د هغې تبه چې دی په ټایم باندې کم نه کړو. د دې تبه چې کوم راځي اچانک راشي هغه ډیره خطرناکه ده. د هغې مختلف وجې کیدی شي: مرۍ خرابېدل، غوږونو کې انفیکشن، هیومن هرپیز وایرس 6 سي هغې د وجې چې انفیکشن وشي. دا د مور او پلار دپاره یو غټ د ټینشن خبرې چې کله ماشوم ته جټکه راشي. که زما ماشوم وي نو زه به هم ډېر زیات خفه یم، که زما ماشوم ته خدای مکه جټکه راشي. خو ګډ نیوز دا دی چې که دا جټکه ماشوم ته صرف تبې سره راځي نو دا خطرناک نه دی او دا د ده په فیوچر کې د ده په دماغو باندې هیڅ اثر نه راولي او دا د مرګي نه بالکل بدل دی. که خاندان کې چاته د مرګي مسله نه وي نو دا د ته مخکې د مرګي چانس په سمپل فبرایل فټس کې د عام پاپولیشن برابر دی، مطلب لیس دین 1% دی. دوه قسمه د تبې سره جټکې کیدی شي. یو ته مونږ سمپل فبرایل فټس وایو، یو ته کمپلیکس وایو. سمپل مطلب دا دی چې که هغه د 15 منټ نه کم وي جټکه راشي ماشوم ته، خو د 15 منټ نه کم وي یا ټول بدن باندې جټکه راشي یا چې دی 24 غنټو کې هغه ته دوباره جټکه را نشي، د دې ته سمپل فبرایل فټس وایي. دې کې زیات د ماشوم ته د داخلي ضرورت هم نشته دی او خو اول ځل چې کومه جټکه راشي نو مونږ زیات تر مور او پلار کاونسلینګ لپاره چې مور او پلار په دې باندې کوي کو چې یاره د دې دا جټکه خطرناکه نه ده نو هغې دپاره مونږ ماشومان اډمیټ کو. ټیک شو. چې کوم سمپل فبرایل فټس وي هغې کې همدغه خبره ده چې دا مخکې په ماشوم په ذهن باندې هېڅ اثر نه راولي او د مرګي چانسز هم پکې د 1% نه کم وي. بیا کمپلیکس فبرایل فټس وي. کمپلیکس مطلب دا دی چې 15 منټ نه زیاته جټکه راشي، د بدن په یو حصه باندې جټکه راشي، لکه یو لاس وهي یا یو سایډ د خولې وهي او دې ته یا چې دی په 24 غنټو کې ور باندې دوباره جټکه راشي. نو دا درې خبرې دي: 15 منټ نه زیات، یو سایډ ته جټکه یا 24 غنټو کې ورته دوباره جټکه راشي. دې ته مونږ کمپلیکس فبرایل فټس وایو. دا چې دی ماشوم بیا داخلول پکار دي او مخکې د هغه انویسټیګیشن ټیسټونه وغیره پکار دي. ښه، اوس مونږ جټکه چې ماشوم ته راغله نو هغه ټایم مونږ څه کولی شو؟ هغه ټایم که فرض که ماشوم تاسو سره هاسپټل نږدې وي زر یې هاسپټل ته بوځئ، که هاسپټل نږدې نه وي نو مونږ د مور او پلار کاونسلینګ کوو چې کله هم ماشوم ته د څه وجې هم جټکه راشي، خاص کر فبرایل فټس، نو ماشوم چې دی ګز سایډ باندې په سایډ باندې واچوئ. که د هغه خوله کې څه وي او په اسانه راویستی شي خو راوباسئ، خو په زوره مه راوباسئ. په خوله کې څه د اچولو بالکل ضرورت نشته. بعضې خلک ورته اوبه واچوي، دا انتهایي خطرناکې دي، دا د هغه سینې ته تلی شي. ټیک شو. بیا بل بعضې خلک دا ماشومان سخت ونیسي چې دا جټکۍ ودرېږي، دا هم بالکل نه دی پکار، ځکه چې دې سره د نور کمپلیکیشن چانسز وي او دا هم دی چې کیدی شي د هغه جټکې نه دته څه نقصان ونشي او د سخت نیولو نه ورته زیات نقصان وشي. بل مونږ مور او پلار ته کاونسلینګ کوو چې کوم داسې لږ پوه مور او پلار وي چې یاره تاسو ځان هغې ته مونږ داسې ان جي ټیوب ولیکو. دا ان جي ټیوب دی، دا ټیوب. نو که ماشوم ته کور کې جټکه راشي نو د دې دوه سایډه دي، یو سایډ دا یو دی، یو دا دی. نو دا یو سایډ د یو وړې ګوتې برابر چې دی غټو متیازو ځای کې ورته مونږ وایي چې که خدای مکه ماشوم ته کور کې جټکه راشي نو دا غټو متیازو کې ځای کې تاسو د یو ګوتې وړوکې ګوتې قدر چې دی دننه کوي او بیا مونږ ورته یو خاص مقدار هغه د عمر او د وزن مطابق د ماشوم ښودلی وي چې په سرنج باندې په دې سایډ باندې هغه ته ویلیم انجکشن یې ډایزیپام انجکشن یې هغه چې دی انجکټ کوي او هغې نه بعد لږ نارمل سلاین ورته مونږ یو خاص مقدار ښودلی چې هغه ورته انجکټ کوي او بیا ورله د کوناټي لږ یو ځای ونیسئ یو 2 منټو له، نو دې سره د ماشوم جټکه ودرېږي. هغې نه بعد یې بیا تاسو هاسپټل ته بوځئ.
بل د پریونشن دپاره یو داسې هم مونږ کولی شو چې بعضې ماشومانو کې بلکې زیاتتر ماشومانو کې چاته چې تبې سره جټکې راځي نو هغې کې د وینې کمی هم وي نو هغې ته مونږ 3 میاشتو دپاره د وینې دوۍ ولیکو. بل ضروري خبره دا ده چې کله هم ماشوم ته تبه وي ماشوم نه کپړې کمول پکار وي د هغه چې کوم انوایرمنټ وي که هغه ګرم وي هیټر وغیره لګېدلی هغه بندول پکار دي. د تبې والا تبې دپاره چې کوم دوایي وي پیراسټامول وي بروفین وي هغه ورکول پکار دي. ټیک شو. دا یو څو خبرې وې ما چې تاسو سره شیر کړم.